زمون کور سره وابط دي د بیبیانو سره. تا د بیبي سره په خواږه خوله خبرې کړي، هغه ستا خبرو ته په انتظار ناسته ده. مونږ ورته وایو د کوره به بار ته نه وځي، شریعت وایي هغه پابنده ناسته ده. ته راوځي پروګرامونه پکې اټین کې علما ویني او چې کور ته لاړ شي نو په بار ښه مولي صاحب خیر علی هر چا سره ښکلې خبرې، خو چې ورکولو کې نو باز بیا ته وایي چې بس سم چلی کړی دی. چرته یقین وکئ د دې ټولو علماو نه تپوس وکئ چې دا د نبی علیه السلام اخلاق نه دي. په دې فخر مه کوئ چې زه کور کې سخ یم او ما سره څوک خبرې نشي کولی. نبی علیه السلام وایي په تاسو کې ټولو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. په تاسو ټولو کې وی غوره دی، دا نه دی غوره. دا اخلاق نشته په کتابونو کې چې په بار خلقو سره ښه روابط او کور کې بیبي سره بد روابط، دا شته نه. دا د امام الانبیا اخلاق نه دي. دا اخلاق اپنو کو چې دا طلاقونه ختم شي، د طلاقونو دا پیساګانې ختم شي، دا اختلافونه ختم شي. هر کور کې اختلاف، هر کور کې طلاق. مولي صاحب طلاق مې ورکړی، مولي صاحب په غوسه کې مې ورکړی دی. نو زه ورته هم داسې خو څوک طلاق نه ورکوي چې خره چای پیالی ورته ډکې ښه په سور کې ناست یې ښه خوشحالې ښځې ته وایي چې دی خوا راشه هغه راشي ته ما طلاقه کړې ځه. داسې څوک په دې سور کې خو طلاق نه ورکوي. خو دا یي جنګ که نه، دا یي غوسه که نه. نو چې کور ته ننوځئ نو وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس که په دې کور کې طلاق راغی، که په دې کې اختلاف راغی، مال نوم بدل کوي. نوم چې ته سلام ورواچئ، شیطان وایي ما شپه تېروله خو چې تا سلام ورواچو نو زما د شپې ځای دې ورک. نو چې ته وردنده کېږي او بیبي ته وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نو بیبي به وایي چې وعلیکم السلام. نو ګوره یو دې د الله ذکر وکړو، بل بیبي ته دې دعا وکړله چې الله دې ستاسو ټول کور د مصیبتونو نه په امن کی، او بل زما د طرف نه به تا ته امن. نو هغه وایي وعلیکم السلام. یقین وکړه که د دې ښځې خاوند په منځ کې طلاق را، دا د نبی علیه السلام اخلاق لري شوي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه السلام اودو د غرمې خوب یې کو. دې کې یو زنانه راله رادنده شوله، مشره زنانه وه چې امام الانبیا باندې خبرې ولګېدې. ایک دم نبی علیہ السلام را پاسي. ما وی د خوب خو ډېر غرمې خوب دی. وی ایک دم هغې زنانه سره کېناست، وی ډېرې خبرې ورسره وکړې چې رخصتېده نو وی تحفې ورله ورکړي او بیا یې خادم ته وی چې دا کور ته ورسوه. ما وی چې تپوس پدې کوم چې دا ښځه څوک وه. مشره زنانه وه. وی چې نبی علیه السلام رالم نو اوده نه دی، لاس دی خو ویښ دی. ما د الله حبیبه دا زنانه څوک وه؟ وی نبی علیه السلام په جړا شو. ما وی ته یې ډېر قدر وکړو نو وی په جړا شو. ما ته وی چې عایشې دا د خدیجې ملګرې وه. زما ولې بیبي نه وه خدیجه، دا به هغې له راتلله او د هغې به د دې ډېره ملازه کوله. نو ما چې نن د دې خبرې واورېدې نو ما ته بیبي خدیجه را په یاد شول. ما ورته د هغې په نظر درانه وکتل چې دی د بیبي خدیجې سره ښه تعلق و. ستا مړه شوې ښځه بیا په خیال کې راځي چې مړه شي، هغې الواد سره وله بیا څه رویه کوي چې هغه ښځه مړه شي، ختمه شوه، بس کیسه ختمه. امام الانبیا چې به پخ کړی پوخ کو نو یې د خدیجې ملګرې لتې اوسئ سالم. نو عایشه وایي ما به ورته وي چې خدیجه یوه بوډۍ وه د الله حبیبه. ما ته به وایي چې نه عایشې خدیجه وه، کو ته د قرآن حافظ ای خو خدیجې اول په ما ایمان راوړی. که تا ته احادیث یاد دي خو د خدیجې نه زما الواد شوی دی. خدیجې ما له اوله سهاره را کړې ده، په ما اول ایمان راوړی. تا حیا د خدیجې د ملګرو تپوس پی کو، وی دا د خدیجې ملګرې وي. نو د داسې انسان سره به څوک تنګ شوی دا د تنګېدو قابل نه و. دا د قرآن استاذ